الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم. زما عزتمن درونو مشرانو دا ستاسو په مخ کې چې ما کوم آیات مبارکه ولستو په دې کې الله تعالی د قرآن مجید د حفاظت کول وعده کړی دا. الله تعالی فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر، یقینا قرآن مجید مونږ نازل کړی دی، و انا له لحافظون، او یقینا د دې مونږه حفاظت کوونکي یو. زمارونو چونکه مونږه په دنیا کې اوسېږو، دنیا دارالاسباب دی، نو الله تعالی د قرآن مجید حفاظت د دریو کسانو په ذریعه باندې کوي. لومبنه الله تعالی د قرآن مجید حفاظت کوي، دا د حفاظو په ذریعه باندې کوي. حافظو لګي قرآن مجید یو آیات یادې پسینه کې محفوظ کوي، اسینه چې سو قرآن مجید غلط تلاوت غلطونه کی او مونږ او تاسو ته بیا په تراو کې په رمضان کې مونږ ته ختم را کوي، نو الله تعالی د قرآن مجید حفاظت یو د حافظ په ذریعہ باندې کوي. زمارونو دویم الله تعالی چې د قرآن مجید حفاظت کوي، دا د قراء حضرات په ذریعہ باندې کوي. قراء حضرات ډیوټي سره داغي خدمات سدي، داغي خدمت دا دی چې دی وړو ته د قرآن مجید صفات او مخارج د حروف ادا کېدو طریقہ، چې دا حروف په داسې ادا کې داسې به ادا کې هغه وتخی. اسینه چې سو قرآن مجید غلط اونلولي، اسینه چې سو کو د قرآن مجید ادا صحیح اونکی، نو د قرآن مجید حفاظت چې الله تعالی کوي دا د قراء په حضرات په ذریعہ باندې کوي. دمارونو الله تعالی دریم نمبر کسو چې الله تعالی د قرآن مجید حفاظت کوي، دا د علماء په ذریعہ باندې کوي. د علماء خدمات سدي، علما دا کار کوي چې د قرآن مجید ترجمه اغیز دکی، د قرآن مجید تفسیر زدکی، د قرآن مجید مسائل زدکی، د قرآن مجید څومره چې دینی سره معاشري سره زندگی دا داغي سنت د قرآن مجید دا عقیده مسائل ځان خبر کی. نو اسنه چې داغي ډیوټي دا چې څوک د قرآن مجید غلطه ترجمه ونه کی، څوک د قرآن مجید غلطه مسله بیان نه کی. زمارونو قرآن مجید دک درو کسانو الله تعالی په ذریعہ د حفاظت کوي. د قرآن مجید غوډیر لوی فضایل لري. نبی رسول الله والسلام فرمایي، استاذ په محکمه حدیث مبارک ولستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، وہی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. وہی پتہ اس کی بہترین هغه کس دی چې قرآن به زده کی به نور تخی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه کس ته بهترین نه دی ویلي څوک چې چا سره مال ډیری، چا سره چې حسن ډیری، چا سره چې اولاد ډیری، هغه ته بهترین نه دی ویلي، بلکې بهترین هغه کس ته ویلي چې قرآن مجید زده کی او بل ته خي. د قرآن مجید څومره لوی فضایل دي، را بشي قرآن مجید فضایل وتا. زمارونو یو عامه کپړه ده، یو دا رومال نه پدې باندې ز پوزم پاکول شم، پدې باندې ز مخم پاکول شم، پدې باندې ز خپې پاکول شم. او چرتا د دې کپړې نسبت د قرآن مجید سره لې
مونږ ته کڅوړې جوړ کړه نو آیا مونږ په هغه کپړه باندې پوزه پاکول شو نشو پاکول دا هغه کپړې هم مونږ بیا قدر کوو هغه باندې مونږ خپې نه پاکو ولې نسبت د قرآن مجید سره راغلی د چا چې نسبت د قرآن مجید سره راغلی د دین سره راغلی الله تعالی هو چت کړی دی زبردست دو کسانو خیر یو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ یو حبشي غلام داغه واقعیات وګوره الله تعالی نسبت چې قرآن مجید سره رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره رالی دین سره نسبت رالی الله ولا غټه مقام ورکو او بل خوا یو غټ مشر ابو جهل چې ځان ته به ابو الحکم وي پیسې به کولې کفار باغته پیسې راوړي چې موږ له دا پیسې وکړه دنیا والے سړیو بادشاہ والے سړیو خسته سړیو او کله چې کله د قرآن مجید سره نسبت را نه لري او چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نسبت را نه لري شریعت سره نسبت را نه لري الله تعالی غر کو نه نو زمو تاسو له پکار دي چې موږ د قرآن مجید په موږ باندې حقونه دي لمنه حق د قرآن مجید د ناظرې دي چې موږ د قرآن مجید په ناظره باندې زده کو زمو د قرآن مجید حق په موږ باندې لمنه د ناظرې دي دوی د قرآن مجید حق په موږ باندې ترجمه دي چې الله تعالی په قرآن مجید کې څه فرمایي دریم چې کوم مستحب دی یو داسې علم دی چې هغه په نارینو په زنانه باندې فرض دی هغه دا دی چې موږ د 24 ګنټې ژوندۍ د الله تعالی په حکمونو باندې لګو بل لا مستحب علم دی چې دا علماء طلبه کوي زمانو یو مختصر غونډه کې مثال بدر کما وخت کم دی چې یو کس دا غزوی بار ملک دی هغه پلار ته خط راولېږي چې بابا جان زه خوشاله یم ما ته هیڅ کمی نشته تاسو څنګه یې تاسو ښه یې خو په خط کې دا ټول خبرې لیکل چې زما دې شي ته ضرورت دی مثال په تور جامو ته مې ضرورت دی او ملګری مې را روان دی الله جامې ورکا یا بل شي ته مې ضرورت دی نو کوس هغه خط راشي پاکستان ته او موږ دغه خط دغه پلار خط نه پړاوي دغه پلار دا خط خپل راټول کی خپل کی به په پوره کی او پارماره کی دي خو چون کې خط نه پړاوي او قدر یې کوي عزت یې کوي د خطو خو خط نه پړاوي آیا د زوی چې کوم مقصد ته هغه به پوره شي نه پوره کیږي د زوی چې کوم مقصد ته هغه نه پوره کیږي ځکه چې دا خط راغست نه دی ټیک ته د خو د خط قدر وکړو خو چون کې دا خط نه راغسته چې دا اولوري چې دې کې زما زوی څه ویلي نو دا کارنګ زمارونو دا مثال مې درکو الله تعالی دا کتاب را لېږلی قرآن مجید پدې کې موږ د احکامات بیان کړی دي پدې کې موږ د مسائل بیان کړی دي د دنیایي امور بیان کړی دي نو کو چرته موږ ټیک دی الحمدلله د قرآن مجید قدر کو دا غي تخ کسوړې ماچو دا غي باندې خوشبو پورې کو ارماره کیم کی روسینی ته عمران زدو کی خو چرته موږ د قرآن مجید نه کولاو او پدې په ترجمه باندې د دې په مسائل باندې ځان نه پویو د قرآن مجید چې کوم مقصد دی د الله تعالی د طرفنا آیا هغه پوره شي دا نه پوره کیږي نو مو تاسو له پکار دي چې موږ د قرآن مجید ربي ناظریز دکو بیا دې په مطلب باندې ځان پوی کو د دې مسائل زده کو الله تعالی دې موږ استادو په